السلام علیکم ملګرو. احمد شهزاد یو بل انکشاف کړی دی چې په پی اس ال کې فکسینګ کیږي. په پی اس ال کې فکسینګ شوی دی. احمد شهزاد وایي چې ما یو خبره ریویل کړې وه، یو حقیقت مې بیان کړو چې د هغې سزا ماته میلاویږي. احمد شهزاد چې دا کم انکشاف کړی آیا دا حقیقت دی که نه، زه در سره شریکوم، خو کامنټ په تاسو لازمي کوئ. زما په خیال باندې خو حقیقت نشي کېدی، خو راځئ د احمد شهزاد په دې بیان باندې خبره کوو. احمد شهزاد وایي چې د پی اس ال یو میچ دوران د کویټا او د پېښور زلمي میچ د کویټا ګلیډیټر او د پېښور زلمي میچ تاسو له د یاد وي چې احمد شهزاد د کویټا ګلیډیټر کلاړي پاتې شوی دی. د کویټا او د پېښور میچ چې کې یو بالر واته وایډ بالونه وکړل او هغه بالر چې کوم هغه به چرته وایډ نه کولو، هغه په خپل لاین اور لینث باندې ډېر زیات مشهور بالر و. د بالر نوم یې نه دی شته، خو هغه په دغه میچ کې واته وایډ بالونه وکړل. نو بیا د شپې یو کارنل چې هغه د انټي کرپشن افیسر و، هغه په هوټل کې زما کمرې ته راغی او ما نه تپوس وکړو د دې وایډ بالونو حوالې سره. نو ما هغه ته وویل چې زما په شک راځي، وایي ما انټي کرپشن افیسر ته وویل چې زما په دې وایډونو شک راځي، کېدای شي څه فکسینګ لانجه مانجه پکې وي. لکه ما د هغه په ذهن، لکه خبره مقصد دا دی چې د هغه په ذهن کې کېنول چې کېدای شي چېرته ناچېرته کرپشن، چېرته ناچېرته فکسینګ شوي وي. نو په سبا باندې بیا منیجمنټ چې کوم دی هغوی زما نه ناراضه شو او هغې نه پس بیا د منیجمنټ رویه او د پی اس ال چې کوم منیجمنټ دی د هغوی رویه ما سره بدله شوه او ما له لګي چې ما د ریشا ویلو قیمت چې کوم دی هغه ما ته میلاویږي، د ریشا ویلو سزا ما ته میلاویږي. په پی اس ال کې تاسو له معلومه ده چې دا احمد شهزاد ډېر ځله پک نه کړلی شو او چې کله به پک هم شو نو دله به کنسسټنټلی په پلینګ 11 کې چانس نه میلاوېدو. په پلینګ 11 کې دی ډیزرو کېدو نه ډیزرو کېدو، هغه مطلب په ټیم کمبینیشن باندې خبره کوي. کېدای شي د ټیم کې خوب نه رانو، نو ځکه ټیم سلیکشن چې کېدو دی پکې په پلینګ 11 کې نه راتلو. خو هغې نه پس دی پسو پی اس ایلو کې د نومونه په ډرافټ کې وو، خو چا به پک نه کو. بیا په یو ډرافټ کې د نوم راغو چې د باقاعده په پی اس ایل باندې د الزام ولګولو چې پی اس ایل زما نوم ځکه په ډرافټ کې ورکړی چې دی زما په نوم باندې د پی اس ایل مشهورتیا کوي. وروره دله لکه خپل ځان برانډ ښکارېدو ته وی چې زما په نوم باندې دی د پی اس ایل مشهورتیا کوي، د پی اس ایل په ریټینګ کې مطلب اضافه کېږي زما په نوم باندې. د داسې یو بیان هم جاری کړو. نو د پی اس ایل چې کوم منیجمنټ دی هغه سره د احمد شهزاد د منیجمنټ او د خپلو کې ډېرې لانجې راغلي دي. احمد شهزاد کچری د پاکستان په ټیم کې پاتې شوی دی، نو تاسو له معلومه ده چې شاهد افریدي دی په ټیم کې ایستلی او د کپتان په خوښه باندې خامخا ټیم جوړېږي. او څو کلاړیان داسې وي چې د کپتان په خوښه ټیم کې وي، لکه شاهد افریدي چې کله هم کپتانو د ټیم سره لوبه کړې ده. بیا د رویه چې کوم واده چې کوم ټیم سره منیجمنټ سره رویه وه هغه داسې ټیک نه وه، نو په دې وجه بیا د ټیم نه دی ډراپ کړی شو او بل پرفارمنس هم د دغه رنګ نو. دی وایي چې زما کمپیریزن ویرات کوهلي سره کېدو، که چېرې ما له هم د ویرات کوهلي غوندې موقع میلاو شوي وي نو ما به د ویرات کوهلي نه غټ ریکارډونه د پاکستان لپاره جوړ کړي. نو تاسو د احمد شهزاد دې بیان حوالې سره څه رای لرئ او د فکسینګ دغه بیان حوالې سره د احمد شهزاد څه رای لرئ؟ تاسو خپله قیمتي رای موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.